बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानो او خوږو اوریدونکو د आवाज د ریډیو پاکستان د خارجو چارو څانګو زم تاسو قربا شیراز احمد شیرازي د پروګرام پروډوسر دی محمد امین بنگش قدرمنو خوږو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه سلسله کې منګه د پښتو سوسایټي هغه ځلان د ستوري تاسو په وړاندې راولو چې کوم خپل پروفایل کې د پښتو خدمت کوي د پښتنو خدمت کوي یا هغه د څه کارنامې کړي چې هغه زمونږ لپاره د فخر د ویاړ خبره وي کغه فنکاران دي کغه صحافیان دي کغه سنگاران دي کغه لوبغاړي دي دغه چې کوم زمونږ ځلان د ستوري دي هغه موږ تاسو په وړاندې راولو هغه سره موږ د هغوی ژوند د هغوی فن د هغوی شخصیت او د هغوی چې کوم ایجوکیشن بیک ګراوند دی په هغه حواله سره موږ خبرې ترې کوو په نننی پروګرام کې هم را سره دغه شان زمونږ د پښتنو یو فخر یو ویاړ چې کوم د صحافت د لارې د غمزپلو پښتنو आवाज پورته کوي او هغه تعلق چې کوم دی هغه د ساوث وزیرستان سره دی او وی د ساوث وزیرستان اولنۍ خاتون یعنی خزه صحافي ده کوم چې په صحافت کې خپل کار چې کوم دی کاوزیار کوي او هغه سره به خبرې ترې کوم مثلا رضیا محسوس صاحب موجود ده چې هغه ته په دغه فیلډ کې کوم مسایل راغلي السلام علیکم رضیا وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ټول نړۍ تاسو نه پښتنو کوم تاسو د ایجوکیشن بیک ګراوند والی سره تاسو څنګه تلو چې کوم دی ساوث وزیرستان سره دا ته وایي چې ایجوکیشن مو تر کومه حاصل کړی دی او کوم تعلیمي اداونه حاصل کړی دی ایجوکیشن کو ابتدائی جو کوم تعلیم دی ما ساوث وزیرستان کې حاصل کړی دی اگر نه پس چې تعلیم ماحول سازگار نو بیا مونږ رالو ډي آی خان ته نور مخته د ماستر پورې چې کوم ایجوکیشن دی ما په ډي آی خان کې حاصل کړی دی دا ته وایي چې لکه څنګه مونږ ګورو زمونږ چې کوم پیغله دي د سپیشلی د پښتون سوسایټي یا زمونږ چې کوم ایکسپرټاز ایریاز دي الته کې هغوی ته ډېر زیات ستونزې وي تعلیم حاصلولو کې تاسو ته کومې مسالې چې کوم دي هغه په تعلیم حاصلولو کې راغلي وي مونږ ته خو دا راغلی وی چې وزیرستان کې چونکې هلته سکولونه نان فنکشنل دي ګوسټ امپلایز دي زنانه چې کومې استادانې دي دا هم هلته داسې نشته نو دغه وجه وه چې مونږ هم د تعلیم دپاره چې زما نه مشرې خویندې دي زما ورور دی نو هغه تعلیم ډېر زیاته متاثر کېدو چې کله مونږ په وزیرستان کې وو او زمونږ والد صاحب چې کوم وو هلته وزیرستان کې پروفیسر وو په کالج کې نو زه موږ د تعلیم دپاره ډي آی خان ته رالو ځکه چې زما والد صاحب چې تاسو تعلیم باندې زه کمپرومایز نشه کولی چې تاسو لکه داسې بې تعلیمه پاتې شئ نو موږ ډي آی خان ته شیفټ شو لکه ستونزې خو اوس لکه زموږ خبره خو نه اوس پره چې کومې هلته وزیرستان کې ګراوند ریئلیټیز دي زموږ سکولونه نان فنکشنل دي ګوسټ امپلایز دي فیمیل ایجوکیشن خبره خو لکه ډېره وروستې ده د سړي دپاره میل ایجوکیشن چې کوم دی هم ډېر ورسته پاتې دي استادان لکه ډیوټیانې نه کوي لکه یو خو فیمیل ته ایجوکیشن نه ورکول کېږي هغوی ته ډېر ستونزې بیا میډیا داسې فیلډ دی چې هغه هلته کې سره اکسپټنس نشته لکه څوک دا نه اکسپټ کوي چې زما خور زما ښځه زما د کور چې کوم فیمیل ده هغه د میډیا ته لاړ شي تاسو دا سوچ څنګه راغی چې زه به میډیا ته زه به دغه د غمزپلو پښتنو اواز پورته کوم دا سوچ خو داسې چې یو خو زه د ایجوکیټډ فیملي سره مې تعلق دی زما که خرګنۍ ده که پلرګنۍ بیا د لکه ټول ایجوکیټډ دي بل چې کومه هلته په مونږ باندې حالات تیر شو د جنګ سره مونږ مخامخ شو زمونږ خلک مایګریټ شو مختلف خواته بیا ستونزې چې کومې وې د زنانه په حواله سره مونږ خبره وکړو ډېرې زیاتې وې خو په میډیا باندې د هغې کوریج نه و هغې اواز نه نو ما ویل چې دغه دپاره خو به څوک مخته راځي نو زه ولې مخته نه شم چې زه دغه کومې مسلې دي کوم ایشوز دي چې دا زه هایلایټ کوم نو داسې بیا زه مخته رالم تاسو مخې ته راغلې خو چې کوم زموږ سوسایټي ده هغوی دا نه اکسپټ کوي خلک چې کوم دی هغوی طرح خبرې کوي هغوی چې کوم دی هغه خپې ماتولو کوشش کوي چې لکه دا پیغله ولې مخې ته راغله دغه چې کله تاسو میډیا ته راغلې ستاسو ته کومې ستونزې راغلې وې سپیشل توګه باندې د معاشرې طرف نه ستونزې خو ډېرې زیاتې وې چې کله زه مخې ته راغله خلکو ته پته ولګېده چې د وزیرستان نه بیا د محسود کاسټ نه یوه زنانه میډیا ته راغلې ده تقریبا یو کال پاره خو ډېر زیات په ما باندې کریټیسیزم لګېدو چا به ویل چې دا د یهودي ایجنټ ده چا ویل چې دا فارن فنډډ ده چا به څه خبرې کولې چا به څه خبرې کولې ایون چې ما د یو 76 ساله یوه بوډۍ ښځه وه ادکه په نوم هغې ویل چې زما نوم لکه ادکه دی هغې خپل لکه کمنټس راکړي وو د زنانه په حواله سره چې موږ ته دا ایشوز دي هغه ویډیو چې کله ما پبلش کړه
خلکو مخې ته رااله نو ډېر زیات خلکو هغې د غیرت مسله ځنې جوړه کړله، ډېره زیاته وایرل شوه چې دغه رضیه چې کومه ده د فارن فنډډ ده، د وزیرستان زنانه چې کومې دي د میډیا ته ښکاره کوي او لکه ډېر نیګیټیو سایډ ته دا ډېر زیات د خبره وایرل کړه. او زه په یو ټریننګ کې وم، ټي ان ان یو ټریننګ روان و، ما خپل موبایل مکمل آف کړی و. په سوشل میډیا باندې یو غاچلیدو، یو پوسټ وایرل شوی و چې د رضیه مسعود اکسیډنټ وشو، مړه شوله. دومره زیات وایرل شوی و چې د کور ول ما سره رابطه کوله، رابطه نه کېده ځکه زما سیل فون چې کوم آف و. ډېر زیات په باندې تکلیف تېر شو چې هغه وایي چې موږ سره رابطه وکړو چې دا څه خبره ده، دومره زیات دا نیوز وایرل شوی. لکه ډېر زیات هر سایډ ته که موږ وګورو ډېر زیات زه کریټیسایز کړو. خو بس زما سره د خپل پلار د خاوند ډېر زیات سپورټ و چې هغې په وجه باندې زه اوس پر دغه ځای ته راغلی. ما ستاسو نه مخکې یو فیمیل سره انټرویو کوله، هغه هم ستاسو شانته کې د ډېر لرې علاقې نه هغوی بلانګ کوو، پښتانه وه، صحافت کې خپل کار چې کوم دی هغوی روان کړی دی. هغوی ما ته خبره وکړه چې کله زه دې فیلډ ته رالم نو زما چې کوم ریلیټیوز دي، زموږ رشتهداران دي، هغوی زموږ د فیملي نه بایکاوټ وکړو چې دا جینیر ولې لاړه میډیا ته. نو ستاسو هم دغه شانې رشتهدارانو طرف نه مسایل کوم دي راغلي؟ او بالکل دغه خو ظاهره خبره ده چې کله داسې څوک فیملي کې مخې ته راشي نو اول چې کوم پریشر وي، اول چې کوم تاسو ته فیس کېږي خپل کور خلک تاسو ریلیټیوز. ما سره هم داسې شوي دي چې ډېر زیات زما په پلار باندې، زما په خاوند باندې ډېر زیات دا پریشر و چې دغه د میډیا لکه پرېږدي، دغه سایډ ته د نه ځي، خلک کنځلې کوي، خلک بد وایي چې دغه د فلاني ورندار ده یا د هغې لور ده. او ظاهره خبره ده ځینې خلک بایکاټ هم وکړو. اوس مطلب حالت ښه دي. اوس دغه خلکو مایند ته څنګه چینج کړو چې اوس ثابته کړه چې واقعي د فیلډ ښه دی، زه د غریب خلکو اواز پورته کوم، زه د پښتنو اواز پورته کوم، زه د هغه خلکو اواز جوړېږم چې کوم بې اوازه دي، کوم اواز چې کوم دی هغه نه پورته کېږي. نو ستاسو اوس چې کوم ریلیټیوز دي د هغوی هغه مایند سیټ څنګه چینج شو؟ هغې مایند سیټ خو ظاهره خبره ده چې کله زما اچیومنټ وکړل، خلکو دپاره ما کوم ویډیو جوړولې او هغه باندې فیډبیک راتلو، هغه مسلې حل کېدې او هغې خلکو بیا ما سره لکه فیډبیک ظاهره خبره تاسو ته میلاویږي. بیا یو بل زمونږ ریلیټیو سره میلاو کېدو، چا رضیه مسعود واقعي یا خو ډېره ښه ده، لکه اپریشیټ کولو یا هغه خبرې به یې کولې. نو هغه هم سوچ وکړه چې ظاهره خبره د خلکو د کمیونټي سایډ نه دومره ښه غیر روان دي. اوسه پورې تاسو کوم ادارو سره کار کړی دی؟ کوم نیوز ایجنسیانو سره، نیوز چینلونو سره کار کړی دی وزیرستان کې؟ ما خو اول سټارټ چې اخیستی دی مې ټي ان ان نه اخیستی دی، ټرایبل نیوز نیټورک نه. اوس زه ټي ان ان سره هم کار کوم، انډیپینډنټ اردو سره هم کار کوم او ډان انګلیش نیوز پیپر سره هم ما کار کړی دی. او زه په سوشل میډیا باندې مې خپل پیج هم جوړ کړی دی، یوټیوب چینل مې جوړ کړی دی. کوم چې داسې ایشوز وي چې زه وایم چې دا اهم دي او چینل ایشو چې کوم دی هغه تاسو فوکس کوئ، کوم داسې د وزیرستان ایشوز تاسو غواړئ چې دا په میډیا باندې هایلایټ شي؟ ایشوز خو تقریبا هر قسم ایشوز باندې زما فوکس ځکه چې هلته پراپر داسې چا ایشوز باندې کار نه دی کړی. خو مین ایشوز چې دا هغه فیمیل ایجوکیشن، ټوریزم سایډ ته، هیلث، جنډر بیس وایلنس چې کوم کېږي نو دغه باندې زما ډېر زیات فوکس وي. ځکه چې ایجوکیشن داسې شی دی که نه چې څو پره زموږ میل او فیمیل ایجوکیټ نشي دومره پره موږ د ترقي یا د امن سوچ نشو کولی. اوس ته پوهې تاسو ته په دغه فیلډ کې څومره ایوارډونه میلاو شوي دي؟ کوم ایوارډ تاسو چې کوم دی خپل په نوم کړی دی؟ ما ته خو یو فخر وزیرستان ایوارډ میلاو شوی دی چې زما دپاره زما چې کوم ستونزې یا کوم زما مشکلات تېر شول هغه دپاره زه وایي چې ډېر ښه و. او بل ما ته پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس د صفوان نه هم ایوارډ میلاو شوی دی چې هغه زما ویډیو کته ما په غرونو باندې خلوت موږ ورته وایو په هغه باندې مې ویډیو کړې وه. نو چې کله هغې ویډیو کته نو چې رضیه تاسو دومره ښه کار کوئ او په وزیرستان کې فیلډ کې تاسو کار کوئ. نو زه وایم چې ایوارډز چې کوم دي دغه خو موږ د ایوارډز ورته وایو، خو دا زموږ دپاره انتهایي د حوصلې او د هغه خبره اکسیجن کار کوي. اکسیجن بالکل موږ ته پته لګي زموږ چې کوم کار کوي د دغه چا سره قدر هم شته، دا ډېر زیاته مننه. نو صحافت په دغه پرخار لاره کې تاسو چا نه انسپایر شوي، چا نه متاثر یې چې دومره کار مو شروع کړی دی؟ انسپایر شوي خو زه که داسې مخصوص خو د چا نوم نشو اخیستی، ځکه چې په چا هر سړي کې پازیټیو سایډ ته خوبۍ هم وي او هغه هم وي. خو دا ده چې د اول نه د ماشومتوب نه که زه خبره وکړو په ما کې یو دغه وه چې د خلکو سره هیلپ کړل، لکه دا به ما ته ډېر زیات خوند راکول. زه چې هغه جذبه په ما کې اوس دغه سایډ ته راله
دا ته وایي چې کوم د وومن ایجوکیشن حالات دي په وزیرستان کې د دې بهترۍ دپاره تاسو څه کړي دي یا دغه حالات به څنګه بهتر کېږي د خلکو هغه مایند سیټ چې کوم دی هغه به څنګه چینج کېږي خلک به څنګه په خپل لوڼو باندې په خپل خویندو باندې تعلیم کوي د مایند سیټ خبره تاسو وکړه زموږ سایډ ته ځکه چې څومره زه په فیلډ کې ګرځېدلې یم خلک غواړي یا په خپلې خویندې لوڼه باندې سبق غواړي چا ووایي خو هلته سکولونه چې نان فنکشنل دي ټیچرانې نشته زموږ چې کومه فیمیل ټیچرانې دي ټولې څوک په ډي آی خان کې ناستې دي څوک پېښور کې دي څوک اسلام آباد کې دي لکه ډیوټیانې نه کوي چې کله سکول کې استادانې نه وي بیا زموږ کلچر هم داسې دی چې زموږ پرایمري نه اباو چې شي کله بیا موږ وایي چې دا زموږ خور دی چې دا کور کې او کور کې نه مطلب کا زنانه ټیچرانې وي خو صحیح ده که هغه نه وي د سړي نه موږ سبق نه پوایي دا حالات هم دي چې دغه په وجه باندې زموږ چې کومې زنانه دي د تعلیم نه پاتې شوي دي نور خو مایند ډېر زیات چینج شوی دی خو خلک غواړي خو چې سہولیات نشته نو سبق به څنګه پوایي دغه چې کوم ایکس فاټا علاقې وي هغه په صوبه خیبر پښتونخوا کې ځم کېدو نه پس هلته کې څه تبدیلي راغلې ده که نه حالات هم هغه شان دي تبدیلي خو لږ څه راغلې ده بالکل خو زیاته تر که زه خبره وکړم ډاکومنټیشن حد پره هر څه محدود دي په ګراوند باندې دومره کار نه دی شوی چېرته چې کله سپیچ کېږي یا پریزنټیشن کېږي نو موږ اورو چې وزیرستان یا ټرایبل ایریا کې دومره کارونه روان دي خو که په ګراوند ریئلټیز موږ وګوري په ګراوند باندې څه هم هغه شانتې نشته دي خو بیا هم موږ دا امید ساتو چې انشاءالله کار به وشي تاسو څنګه سټارټ اغستې د ډیجیټل میډیا نه ټي ان ان سره کار کوئ نو ولې تاسو مین سټریم میډیا ته نه راځئ ځکه چې هغې ته راشي تاسو اواز چې کوم دی هغه په ښه طریقې سره بار ته یا مخې ته لاړ شي زه خو دا وایم چې یو به هم داسې صحافي که میل وي که فیمیل وي دا به نه غواړي چې زه مین سټریم میډیا ته نشم لاړ خو دا د اپرچونیټي خبره ده چې تاسو ته څوک مواقع درکړي نو بیا تاسو مین سټریم میډیا ته رسېدلی شئ خو زه وایم چې بس که ما سره اوس ټي ان ان ده انډیپنډنټ نور دي ډیجیټل پلیټفارم باندې خو بیا هم زما اواز خو رسي مین سټریم میډیا کې موږ ته لکه مکمل لاړ شو نو دا به زموږ لپاره ډېر ښه وي ځکه چې زموږ اواز به یا هم زیاتو خلکو ته رسي نن نه لس شل کاله بعد رضیه محسود ځان په کوم ځای کې ویني زه خو وایم چې د څنګه زه روانه یم انشاءالله زه به ډېره مخته ځم ارادې مو څه دي فیوچر پلانینګ مو څه دي د فیوچر پلانینګ خبره خو زه دا وکړه چې څوک دا نشي ویلی چې تاسو پلانینګ یو وکړئ کار بل وشي خو انشاءالله لکه خپل علاقې د خلکو دپاره ځکه چې ما اوس یو ارګنایزیشن هم سوشل ویلفیر سره رجسټر کړی دی آر ایم ډي ایف رضیه محسود ډیولپمنټ فاونډیشن په نوم باندې او زه غواړم چې وزیرستان دپاره زه خالي دا نه چې زه اواز اوچت کړم زه په خپله هم کار وکړم هغې ښځو دپاره هغې دپاره چې څومره زه لکه ما ته فیل کېږي چې زما د وس نه څومره کېږي نو زه خپل علاقې ته فایده ورسوم زموږ ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبانو حکومت نه پس په دغه ساوث وزیرستان چې کوم علاقې دي په هغې باندې چې کوم د فیمیل ایجوکیشن دی په هغې باندې اثرات راغلي دي فیمیل ایجوکیشن سایډ ته که زه ووایم شل کاله مخته هم د طالبانو سایډ نه فیمیل ایجوکیشن باندې پابندي نه وه خو یو دا وه چې د سړي نه باید نه وایي د ښځې نه به تعلیم وایي او اوس هم داسې ما ته نه ښکاري چې فیمیل ایجوکیشن سایډ ته مشکلات راغلي دي لکه دغه سایډ ته نشته دي په اخره کې به ځوانانو ته او سپیشلی هغه فیمیلز ته هغه جنکو ته چې کوم په میډیا فیلډ کې یا نور فیلډ کې څه کول غواړي هغوی ته اپورچونیټیز نه میلاویږي نو هغوی ته به څه پیغام ورکول غواړئ زه خو به د فیمیل ته دا پیغام ورکړم چې تاسو خپل حوصله مه هروئ تاسو که میډیا ته داسې ډایرکټ نشئ راتلی تاسو ارټیکل لیکلی شئ بلاګ لیکلی شئ خپلې علاقې دپاره څومره تاسو اواز اوچتولی شئ مطلب ریټن کې هم اکثر داسې خلک وي چې هغې ته دا اجازات نه وي چې خپله په فرنټ میډیا ته راشي کیمرې مخ ته راشي نو لیکل هم کولی شي ډېر زیاته مننه ګرانو خوږو اورېدونکو دا زموږ نننی پروګرام چې کوم کې موږ سره مېلمنه وه د ساوث وزیرستان اولنۍ فیمیل صحافي رضیه محسود چې کوم سره موږ د هغوی ژوند د هغوی شخصیت د هغوی تعلیمي بیکګراونډ او بیا د هغوی دغه صحافت چې کوم سفر دی په هغې په اړه موږ هغوی سره خبرې اترې وکړې هغوی ته چې کوم ستونزې راغلې وې کوم مسایل راغلي وي کوم حالات چې هغوی فیس کړي وو په هغې باندې هغوی رڼا واچوله قدرمنو خوږو اورېدونکو په راروان پروګرام کې به یو بل میلمه یا مېلمنې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې پورې خپل کوربه شیراز احمد شیرازي له اجازت ورکړئ په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان